سلامونه وختم په خیر. زه مسکا صاپی. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د جون په 20 په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او د ملګرو ملتونو له لوري کال 2001 کې دغه ورځ کډوالو ته ځانګړې شوې ده څو په ټوله نړۍ کې د کډوالو د ژوند چارو د ستونزو د مسایلو د غږونو او د هغوی د استعدادونو په اړه خبرې وشي. او په نن ورځ تاسو ته به معلومه وي که پاکستان کې دی یا نور هیوادونو کې په بیلابیلو سیمو کې غونډې نیول شوي دي او د کډوالو د ژوند په اړه خبرې اترې شوي. کډوال هم په دې کې رابلل شوي. په ټوله نړۍ کې 120 میلیونو نه زیات کسان چې دي پناه غوښتونکي کډوال یا هم بې ځایه شوي دي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله دوی خپل ټاټوبي خپل کورونه پریښي په هغو کې جنګ جګړه مسله ګواښونه طبیعي آفات او بیلابیل نور اړخونه یا هم لاملونه دي چې یو کس اړ کیږي خپل کور پرېږدي خپل ټاټوبي پرېږدي خپل هیواد پرېږدي او لاړ شي بل هیواد ته یو بې برخلیک ژوند سره مخ شي ځکه چې کډوال هغه کس ته ویل کیږي کوم چې د هغه هیواد هویت هم ترلاسه کړی نه وي. یعنې په دې کې به موږ مثال ورکوو د افغان کډوالو. په نړۍ کې د 6 میلیونو نه زیات افغانان همدا مهال د کډوالۍ ژوند تیروي او په ځانګړې توګه په ایران، پاکستان، ترکیه کې د دوی هویت نه دی منل شوی. دوی اوس هم مهاجر یا هم کډوال ویل کیږي او که موږ د دوی د شمیر خبره وکړو په ایران کې 3.5 میلیونه پورې افغان کډوال میشت دي، په پاکستان کې نږدې 2 میلیونه پورې. همدا مهال هم د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په پاکستان کې دوام لري. کال 2023 راهیسې د افغان کډوالو د استنولو لړۍ شروع شوې ده. په دغو کې ECC لرونکي او هغه افغان کډوال چې غیر راجستر دي هغوی ایستل شوي او اوس POR یا هم راجستر کډوال دي. زه په دې ورځ یو معلومات هم ورکول غواړم. ما سره ډېرې کسان اړیکه نیسي چې POR به څنګه کیږي، جون رسیږي، جون پایه پورې افغان کډوال به ایستل کیږي. نو د دې په اړه لا زما هم معلومات باوري نه ده، خو د ځینې باوري سرچینو سره چې ما خبرې کړي دي هغوی خو وایي چې موږ به نه باسو، اما هیڅ معلومات نشته چې پریکړه به کوم حده پورې رسیږي. خو د ټولو افغان کډوالو یو ستر سرخوږی جوړ شوی اوس مهال چې دوی به څنګه کیږي او د کومو ننګونو سره به د دوی ژوند مخ کیږي. پاکستان کې میشت بیلابیل افغان کډوال چې په کمپونو کې اوسېږي یا هم په ښاري سیمو کې ځینې د پاکستان د مرستو څخه ډېره زیاته خوشحاله دي او وایي چې وخت نه وخته پاکستان موږ سره مرسته کوي د ورورولۍ پر بنسټ، د دوستۍ پر بنسټ. خو ځینې بیا شکایتونه هم لري. د شکایتونو پر اساس که خبرې وکړو اوس مهال هغه افغان کډوال چې کمپونو کې ژوند کوي د 5 ټولګي نه پورته ورته د زده کړې اجازه نشته ده. تعلیمي نظام یې ډېر زیات خراب دی. ترڅنګ یې د صحي یا صحت په برخه کې ورته مرستې نشته. ځینې BHU یا ځینې کلینیکونه جوړ شوي دي چې په ډېری وخت کې افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ډاکټران نه وي یا هم دوايانې درمل شتون نه لري. او ترڅنګ یې د دوی د زورونو مسله، دوی وایي چې موږ وخت نه وخت د پولیس له لوري یا هم د نورو خلکو له لوري زورول کیږو او ان موږ ته پیغورونه ورکول کیږي. تاسو ته معلومه ده ځینې القاب لري چې دوی د کډوالو دپاره کارول کیږي چې نن موږ غوښتنه همدا کوو د کډوالو نړیواله ورځ ده. کډوال هر څوک چې وي، که د افغانستان وي، ایران وي، د سومالیا وي یا د نورو هیوادونو خلک هر چېرته پاتې کیږي باید دوی سره ښه چلند وشي. دوی په خوښه نه دي راغلي بلکې مجبور شوي او د مجبوریت له کبله اړ دي چې یو هیواد کې ژوند وکړي څو ژوند یې خوندي واوسي.